په مدرسه احسن العلوم ناوګي کې د ختم القرآن او دستاربندۍ په سلسله کې د یو تقریب تابع شوی و. د تقریب مشر میلمه مولانا ډاکټر فضل رافع و. په تقریب کې مفتی زرین شاه، مولانا انور خان حقانی، مولانا بحر الحکیم، د مدرسې محتمم مولانا فیاض ګل، ناظم مدرسه مولانا نعیم الله حقانی، مفتی عرفان علي، مولانا ناصر علي، د کلی علاقې علماء، والدین او ماشومان او عام خلکو ګډون کړي وو. په تقریب کې مفتی عرفان علي د مدرسې څلور ماشومانو ته په حفظ او ناظره د قرآن پاک ختم وکړو. په تقریب کې مولانا انور خان حقانی د شعبې دراسات 14 طالب علمانو ته په ترجمه قرآن پاک ختم کو. تقریب ته د خطاب په وخت مولانا ډاکټر فضل رافع، مفتی زرین شاه، مولانا انور خان حقانی او د مدرسې محتمم مولانا فیاض ګل د قرآن او حدیث په رڼا کې د مدرسو په اهمیت او ضرورت رڼا واچوله او د قرآن پاک په عظمت یې تفصیلی خبرې وکړې. هغوی وویل چې مدرسې د اسلام مضبوطی کلاګانې دي، چېرته نه چې د علم رڼاګانې خورېږي. هغوی عوامو ته اپیل وکړو چې خپل ماشومان او ماشومانې په مدرسو کې داخل کړي چې د قرآن او حدیث د علم نه خبر شي او د وخت د فتنو او فسادونو بچ شي. په دې موقع د مدرسې ناظم مولانا نعیم الله حقانی وویل چې موږ په مدرسه احسن العلوم ناوګي کې د وفاق المدارس د سوري لاندې د شعبې دراسات 2 کاله کورس شروع کړي چې نن ترې اولنی بیچ کې 14 کسان فارغ شو. هغوی وویل چې په فارغ شوي کسانو کې ډاکټران، استادان او د ژوند د هر شعبې سره تعلق لرونکي کسان شامل وو. هغوی وویل چې موږ سره په شعبې دراسات کې داخلي سټارټ دي چې څوک هم داخله کول غواړي نو مدرسې سره دې رابطه کوي. چې په دې ناوګي بونیر کلي کې ورونو طالبان د علم نه، د حفظ نه او د درس او د ناظرین فارغېږي. قسم دې په مقدس مکه ما تر دینه لویه خوشحالي بله نه ښکاري. ورونو زه تاسو ته مبارکباد درکوم چې په داسې ځایونو کې هم داسې علما هغوی محنت کوي او د الله د دین خورونه کوي. قسم دې زوام د دې علماو خپې ښکلول پکار دي. ورونو دا نن چې د کومو بچو ختمونه دي، څنګه چې نن تا ته په سپینو پټکو کې ښکاري، په سپینو جامو کې ښکاري، په ښکلي لباس کې جدا ښکاري، انشاءالله تعالی په ورځ د قیامت به د الله په دربار کې هم دغه شان په جدا اوچت ځای باندې ناستي. او ورونو د قرآن شریف ډېر لوی برکت دی. الله دې د قرآن دا خواږه مونږ او تاسو ته نصیب کړي. ورونو د قرآن دومره لوی برکت دی، چا چې قرآن سره خپل ځان هغه قرآن خپل سینې ته کوز کو، خپل دماغو ته کوز کو، په خپلو بچو باندې ووایي. ورونو زه نه وایم، د خدای پیغمبر وایي چې دې بچي پلار ته به په ورځ د قیامت باندې الله د نور یو تاج ورپسې رهي. ورونو چې د هغې رڼا به د دنیا د نور په لس عمرهي. ورونو د دین خواږه بیانونه دي، انشاءالله ټیم په ټیم باندې کلک کښېنئ تر اخره پورې. قرآن شریف عظیم الشان کلام دی. ورونو توراتم کتاب الله، زبورم کتاب الله، انجیلم کتاب الله، قرآن کتاب الله دی او کلام الله دی. قرآن شریف ورونو د دنیا ټول کتابونه راواله، یو ځل وګوره خوند به درکړي، په دویم ځل وګوره خوند به درکړي، په درېیم ځل وګوره خوند به درکړي، خو چې په څلورم ځل ګورې ویې به چې لږ که دا ما شل ځله وکوتو. واخد زما د رب دا داسې کتاب دی چې یو ځل ګورې یو شان خوند، په دویم ځل ګورې بل شان خوند، په درېیم ځل ګورې بل شان خوند. او دا حافظان قسم دې د ورځې لس سپارې تلاوت کړي او خوند پکې ورته ولري. ورونو په خپلو بچو به قرآن وایو. چا چې په خپلو بچو قرآن ویلی دی، ورونو دا به کامیابي. د خدای پیغمبر وي چا چې د خدای د کتاب یو حرف ولوستو فله به حسنه، د ده دپاره د رب په دربار کې یوه نیکي ده. رسول پاک وي لا اقولو الف لام میم حرف، ګورې دا د زړه را نشي چې الف لام میم یو حرف دی، بلکې الف حرف ولام حرف ومیم حرف. ورونو علما وي چې په یو الف لام میم باندې ستا په عملنامه کې الله تعالی لس کم سل لیکې لیکي. الله څومره ښکلی کلام دی. مسلمانانو ورونو، قرآن کریم د دې ډېر اوچت شان دی.
دا داسې یو کتاب دی موږ یو تاسو سره چې دې کتاب ته نور کتابونه نه رسي د دې مضامینو ته نور مضامین نه رسي مفسرین لګیا دي تفسیرونه لیکي په زرګونو او په لکونو مفسرین د هغې ځواني لاړه ختمه شوه د هغې ګوتو کار پرېښودو د هغې نظر کار پرېښودو تفسیر نیمګړی پاتې شو مفسر د دنیا نه لاړ د قرآن تفسیر نن پورې لا پوره نه شو یو نه دوه نه درې نه څلور او پنځه لس او شل او سل او زر نه په لکونو تفاسیر لیکل شوي په لکونو نیمګړی پاتې او په لکونو مفسرینو لا اراده شته تفسیرونه لیکي داسې مفسرین شته چې هغوی په یو الف لام میم باندې کار شروع کړی دی یو کال دوالس اتیا او یا کال د هغوی عمر ختم شو د هغه نظر ختم شو د هغه ژوند ختم شو د هغه د لاس طاقت ختم شو د هغه قلم کې سیاهي ختمه شوه هغه نور حیرانه شو مرګ وله راغی په دغې ارمان لاړ چې ما د الف لام میم تفسیر پوره نه کړ مسلمانانو وروڼو دا بحر دی دا دریاب دی او د دې بحر او د دریاب پته علماء او مفسرین او محدثینو ته لګي الله دې موږ او تاسو د قران کریم تابعدار وګرځوي ډېرې تحفې تاسو ته دې مدرسې درکړې دي دا ښکلې تحفې تاسو ته دې علماو درکړې دي مولانا نعیم صاحب مولانا فیض ګل صاحب یاد ساتئ نن نوجوانان څه وایي زما ګیله په دې کېږي نن نوجوان دا وایي زه خپل فیوچر جوړوم زه خپل مستقبل جوړوم څوک د نوکرۍ لپاره منډې وهي څوک د دیاړۍ لپاره منډې وهي څوک د یو څیز بل څیز لپاره ولې د دې علماو فیوچر نشته ولې د فیض ګل مولوي صاحب د فیوچر نشته د دې نعیم مولوي صاحب دیوبند مولوي صاحب نشته نه دې تناسب دې مدرسه کې چې هغه ستاسو بچي او د هغې سینې د قرآن کریم نه ډکېږي نن تاسو په خپل سټیج ته وګورئ څومره ښکلې ماشاءالله په دې باندې خوند کوي دا د دې علماو برکت دی لهذا موږ له پکار دی د خپلو علماو سره او د دې مدارسو سره مینه وکړو الله دې ما تعالی به دې د عمل کولو توفیق راکړي مدرسه احسن العلوم ناوګۍ کې الحمدلله تدیدا 12 کاله پوره شو او هر کال په دې کې دغه سه دستربندي کېږي الحمدلله څه کالو مو دغه سه په دې کې چې دغه دستربندي وشوه او په دې کې الحمدلله موږ د دراساتو شعبه په دې کې هم ده او په دې کې درس نظامی هم دی الحمدلله اولا درجه خو پکې شروع کړې ده حفظ دی پکې ناظره ده پکې دغه ټول شعبجات الحمدلله موږ سره په دې اداره کې موجود دي نو څه کالم الحمدلله زموږ سره پکې د دراساتو فضلا چې دی هغه فارغ شو 2 ساله چې کوم کورس الحمدلله هغه چې دی هغه وشو په هغې کې موږ سره په دراساتو کې فارغ شده کسان الحمدلله هغه 16 کسان په دې کې استادان هم دي په دې کې ډاکټران هم او الحمدلله هر شعبې سره دغه تعلق لرو هغه الحمدلله فارغ شو د حفظ بکې دې کې 15 طلبه چې دی الحمدلله هغه حفظ کو او قران چې دی هغه اختتام ته ورسو او د ناظرې بکې 29 طلبه چې الحمدلله هغه په ناظرې سره چې دی هغه قران ویلو نو الحمدلله دا زموږ اداره ده او په ډېر کم وخت کې الحمدلله تدین ډېر پسونو تعداد چې دی هغه فارغ شو حفظا
بکیم دی او دغه رنګ چې ناظر خان بکیم چې دغه فارغ شو او د دې سره سره مون سره بکې د بناتو شوبه دا خو او مسافر نه دی لوکل ته دی د دې نه مخکې او 2 هفته مخکې بکې چې تاګې 35 طلبه چې دی پای کې په ناظره باندې په ترجمه باندې په حفظ بکې چې دغه بکیم الحمدلله غو شو نو الحمدلله دا اداره ډېر محفتر کې تاسو په دعاګانو سره او د عوامو په دعاګانو سره دا چې د محفتر کې باندې روانه ده نو تاسو هم دا افیل له عوامو تم چې دغه دا افیل له چې د دې ادارې لپاره دعاګانې کوي مونږ هم دعاګانو کو او تاسو هم دعاګانې کوي چې الله دې ته چې دغه یعنی نورم ترقي چې دغه ورکي او الله دې دا چې دا اداره کامیاب کړي الله دې بکې مونږ ته اخلاص را نصیب کړي زمونږ د فضلاو ته اخلاص چې الله د دین کار واخلي